अस्सलाम वालेकुम زه یم مشال خان او نن پروګرام کې به موږ خبرې کوو د افغان چې کوم بارډر بند دی د هغې څه صورتحال دی تجارت متاثره شوی دی هغې سره سره تعلیم هم متاثره شوی دی او څه کم 3 میاشتې وشوې چې دا بارډر بند دی افغانستان کې څه صورتحال دی کم 1000 علماء کرام چې کوم فتوا ورکړي وه هغې هم څه راونړو او آیا اوس مخکې د مذاکراتو څه چانسز شته یا نه بس دا فل دروازه د مذاکراتو بنده شوې ده په دې ټولو خبرو اترو دپاره پروګرام کې موږ سره باخبر خبریال سید کبیر علی شاه موجود دی پروګرام کې هغوی ته هرکلی مهرباني مننه خوشحاله اوسئ. کبیر صاحب که موږ وګورو څه کم 3 میاشتې وشوې بارډر بند دی تجارت متاثره شوی دی عام ولس ډېر متاثره شو تعلیم صحت هر چیز څه ګڼئ تاسو مذاکراتو څه چانسز شته یا نه بس مکمل دروازه بند ډیره مننه مشال مذاکراتو خبره خو به زه لږه وروستو کومه اول به زه تاسو د تعلیم خبره اول به تعلیم خبره راوړاندې کومه مونږ وکتل چې دلته نه افغان چې کوم غیر قانوني افغانیان دي هغې واپس بیرته ستنیږي او باسي یې د پاکستان نه چونکې هغې له مخکې هم تاریخونه ورکړي موږ بار بار په هر پروګرام کې دغه ذکر کوو اوس بیا وایو چې کوم د هغې ډیډلاین و هغه هم ختم کړلی شو روان دي او لکه متاثره خو پکې زه به دا ووایم چې کوم دلته سټوډنټان نو هغه ډېر زیات متاثره شو مونږ وکتل چې راتلونکې میاشت کې به د هغې اګزام هم کېدو هغې وایي چې مونږ ته لکه دومره مقرر شي چې مونږ خپل اګزام ورکړو هغې نه بعد د مونږ خپل وطن ته نو لاړ شو دونه موقع به میلاو شي نه میلاویږي صحیح موقع نه میلاویږي یو خوا موقع نه میلاویږي بل خوا که مونږ وګورو نو په افغانستان کې تعلیم داسې صورتحال دی او د جینکو په تعلیم باندې پابندي لګېدلې ده نو نه پوهېږو چې دغه سټوډنټانو به څه کېږي دلته کې که تاسو وګورئ نو البته زموږ د سکولونو پرنسپلز چې کوم دي هغوی ورپسې ډېر زیات خفه دي په دغه وړو پسې ځکه چې هغوی بار بار همدغه یو خبره کوي لکه وي مونږ چې د سټوډنټ له سرټیفیکیټ ورکړو د سکول نه وباسو دا داسې شو لکه چې د چمن نه یو ګل روش کې او لړی کې نو هغې ډېر زیات په دې باندې خفه دي چې لکه ماشومان دي مستقبل دی تعلیم خو داسې دی چې تعلیم ونه کړي نو هېڅ بني تاسو د بارډر خبره وکړه نو بارډر خو مونږ به دا وایو چې راتلونکي په دې یو میاشت کې کولو نه شو یا 2 میاشتو کې نو ماته نه لګي چې دغه بارډر به کولو شي بعضې خلک افواګانې ګډۍ لګیا دی چې نن کولاویږي سبا کولاویږي خو دا غلطه خبره ده ولې چې تاسو وګورئ مخکې زموږ بیا هم یو امید و د دې نه چې پاکستان او افغانستان به خپل منځ کې راځي کینی خبره مذاکرات دا شي نه به کوي خو اوس مونږ ته هغه شیز په نظر باندې نه راځي تاسو د 1000 علماء کرامو خبرو وکړه چې 1000 علماء کرام کېناسته دا هم مطلب لکه د پاکستان یو غوښتنه وه د افغانستان نه په مطلب د مطالبو کې دغه یو مطالبه وه چې لکه افغانستان خوره به د پاکستان خلاف نه استعمالیږي نو په دې باندې په افغانستان کې بیا 1000 علماء کرام راغونډ شو یو فتوی پې ورکړه که چیرې هلته خپلو کسانو ته وویل چې یوازې د پاکستان نه د چا خلاف مطلب دغه خوره نه استعمالیږي که چیرې چا استعمال کو نو هغې به زموږ نه بغاوت کړی ټیک شو دا خبره خو څه شوه خو آیا په دې باندې پاکستان څه عمل درآمد یا څه جواب ورکړلی شو هېڅ یې ورنه کړلی شو هغې پاکستان ورته همدغه وایي چې تاسو به موږ له په ریټن کې لیکل راکوئ دلته دې ضد نیولی چې تاسو په ریټن کې لیکل راکوئ هلته هغې ریټن ته تیار نه دي مستقبل پکې د چا تباه دی نقصان چاته دی یو مزدورکاره سړي ته دی که چیرې دغه بارډر بند دی نو افغانستان ته هم نقصان دی پاکستان ته هم نقصان دی لکه مونږ به دا ووایو چې دلته کې اوس زموږ چې څومره مزدورکاره لیبر طبقې دي هغه ټولې متاثره دي د دې نه ځکه چې اوس دلته په بارډر باندې شي نه وړي نو د هغه کور ته به صحیح مطلب ماشومانو دپاره به خوراک پیسه د کوم ځای نه راځي روزګار خو درېدو تجارت چې ستا نه کېږي نو ستا ملک داسې وګڼه چې په کمېدو باندې روان دی تېره ورځ ما د جماعت اسلامي سابقه امیر او سنیټر سراج الحق صاحب سره په دې باندې خصوصي خبرې کړې وې ما ورته سر لکه تاسو د پاکستان پالیسۍ ته په کم نظر باندې ګورئ د افغان لحاظ سره نو هغه ویل چې په دې کې نه د پاکستان پالیسي ټیک ده او نه د افغانستان پالیسي ټیک ده لکه مونږ له دا د سراج الحق صاحب د خولې خبرې دي هغه وایي چې مونږ له دا نه دي پکار یو خو موسم یخني ده دې سره ماشومان دي وورې وریږي لګیا دی په افغانستان کې لکه مونږ ته لږ صبر کول پکار دي خو اوس دا د ډېرو غټو ریاستونو خبرې دي اوس هغوی په کم سوچ باندې دا وباسي په کم سوچ باندې پاتې کوي
خو زه یو خبره کوم ستاسو د دې پروګرام وساست سره چې لکه مطلب ټایم پکې نشته. صحیح. تاسو ګورئ زموږ دلته کې کیمپونه وو هغه باقاعده ورانۍ لړکۍ ولا ٹھیک. اول خو مونږ ویل چې بجلی او ترانسفارمر یې تې کوزې کې هغه صوبایي حکومت نه منو د چېرې نه بجلی ورته بحال ده دا اوس چې ولا کیمپونه وران که دا به څوک کوي صحیح. دا هم نه دي وران لکه دا به اوس یو خو په دې باندې سیاست نه دی کول پکار. ایگزیکټلی ټیک شو لکه دا مطلب ډېر نازکې خبرې د سړي مطلب دلته یو 50-50 کاله تېر کړي زه د هغه د ژوند سره بیا لوبې کوم لګیا یم چې نه اوس هغه ته بجلی هم نشته ترانسفارمر هم نشته کیمپ نه هم بار کوي او وایي چې نه هغه ته خو بجلی بحال ده هغه ته خو کیمپ شته دی نو دا د هغه په زړه باندې یو زور تېرېدل لیکه هر څه دي ګاونډي ملک ته مسلمان وروڼه دي نو نه دي پکار او موږ خپل حکومت ته هم دا ریکویسټ کوو اپیل کوو چې لکه صحیح ده روان دي خو دا دومره میلمستیا ولله موږ وکړه 50-50 کاله نو لږه شانتې میلمستیا نور هم پکار ده چې سبا لاړ شي چې دا ونه وایي چې یاره موږ سره زیاتې کړی همداسې خبر ده لکه وګورئ که هلته چې کوم پاکستاني سټوډنټس دي هغوی خو به که پاکستان ته واپس راشي نو پاکستان کې خو ایجوکیشن ډېر ښه دی واپس په خپل سټډیز کنټینیو کړي خو آیا کوم خلک چې دلته نه افغانستان ته ځي نو هغوی به څه کوي هلته خو د ایجوکیشن هېڅ خوند رنګ نشته دی اول خو زموږ پاکستانیان را خوشي که نه تاسو وګورئ چې څه د پاسه 3000 سټوډنټان زمونږ په افغانستان کې ناست دي هغوی د خپل حکومت نه مطالبه کوي لګیا دی ویډیوګانې رالګي چې موږ دلته کیو برای مهرباني زمونږ سلار روباسئ چې موږ خپل وطن پاکستان ته راشو خپل کور ته راشو مور سره میلاو شو د چا پکې سمسټر ختم شوی دی د چا د یخنۍ چوټیانې شوي دي نو لکه هغوی وایي چې موږ سره هیڅ هم دلته نور نشته نه را سره د یخنۍ سامان شته نه پیسې شته او بار بار زه د هغوی د اواز اوچتوم هغوی بار بار موږ ته لکه په څه ناسه طریقه ذریعه باندې موږ ته خپل غږ را رسوي چې زموږ د اواز هم اوچت کوي تاسو د افغانیانو خبر رانیولی چې په بارډر باندې روان دي خو موږ به څوک راړئ بالکل نو لکه خیبر پښتونخوا چې کوم وزیر اعلی دی سهیل افریدي صاحب هغه ته به زه دا وایم چې خیر دی د لاهور دورې هم کوه د اسلام آباد هم کوه خو چې دا کم اخوا 3,500 4,000 سټوډنټان ستا ګیر دي چې کم میډیکل لتلی دي او د بدقسمتۍ نه میډیکل لدی لتلی چې هلته کې لږ خرچه کمه راځي په میډیکل باندې نو هغې د وجې هغې افغانستان کې دي خو اوس هغه هغوی وایي که نه چې زموږ د میډیکل نه هم توبه ده خو موږ پاکستان ته راوړی نو کوم خلک چې دلته نه لاړ شي که نه نو خو صحیح ده دلته نه چې کوم سټوډنټس یې خو به لاړ شي نو هغه ځینې نه شي راتللی خبره خو همدغه ده که نه هغوی همدغه وایي چې تاسو بارډر د افغان کډوالو غیر قانوني افغانیانو دپاره کلو کړی دی هغوی راتلی شي او موږ نشو راتلی صحیح لکه مطلب زه به دا ووایم چې بیا خو افغانستان لکه ډېر زیات زورور دی چې د هغې خلک ځي او ستا خلک نه راپرېږدي نو دې مطلب دا چې تا نه خلک هلته کینولي دي په کار خو دا ده چې لکه بارډر هغې دپاره هم کولو شي که نه نو نه پوهېږو چې څه پالیسۍ روانې دي او زه خو دا سوچ کوم لګیم چې آخر د دې نه به جوړېږي څه لکه 3 میاشتې ډېر غټ شی دی د پاکستان په تاریخ کې په پیله ځله بیا داسې تجارتي لارې بندېدل نو دا د ملک نقصانات دي لکه چې په کم ملک تجارت ختم شي نو پوه شه چې هغه ملک دی په ترقۍ نه خرابېدو طرف ته روان دی څه ګڼئ تاسو کوم خلکو چې کاروبار دی که دوی افغانستان ته لاړ شي نو خاص کر خیبر پښتونخوا چې کومه صوبه ده دا به څومره متاثره شي افغانیان چې لاړ شي او چې کوم الریډي دلته وګورئ نو تاسو زیات افغانونه چې دي هغوی بزنس ګورئ چې بزنس کوي لګیا دی زموږ پاکستانیانو به دا چغې والې چې یاره په هر ځای کې که موږ ګورو نو دوی بزنس شروع کړی دی او کاروبار شروع کړی او موږ ته موقع نه میلاویږي صحیح ده دې کې دوه خبرې دي او دا زه لږ نن واضحه کومه لومبنۍ خبره دا ده چې زموږ هغه پاکستانیانو چې چا به ویل موږ ته د روزګار موقع نه میلاویږي نو هغوی ته به د روزګار موقع میلاو شي بل دویمه خبره دا ده چې زه به وګورم چې آیا زموږ پاکستاني به دا روزګار دغه رنګ وچلوي مونږ خو وایو که نه مونږ خو رووتو بس جي زه خو ریړۍ لګومه خو بیا به راباسې کلي کې خلک خبرې کوي چې ګوره ده ریړۍ لګولې ده افغانیانو کې یو کار دی چې هغوی شرم نه کوي مزدورکاره دي خپله مزدوري کوي خو دې کې چې یو ریړۍ لګوي که دوکان خو محنت کوي لګیا دی لکه په دې باندې چې کوم ښه کار دی هغې ته به په ښه نظر کتل پکار دی زموږ پاکستانیانو کې خو دا دی جي چې نه مړه زه خو نن د ګړې نه راکوشم او اوس ریړۍ ته ودرېږم هغه ګاونډی به راپسې دا سوچ کوي چې وګوره پلانکې زوی خو چې کم دی نو نن ټماټر خرڅوي لګیا دی بورډ بازار کې نو په مزدورۍ کې شرم نه دی کول پکار لکه که هر څوک یې کوي که زه کوم که بلې کوي که بلې کوي ګوره ته چې حق حلاله مزدوري کوې او خپلو بچو له او خپل مور او پلار له پیسې وروړې نو
وایي که نه چې لکه مور هم خوشحالېږي چې زوی مې په حق حلال مزدورۍ باندې پیسې راوړي نو هغه موږ ته ډېرې ښه لګي. ښه لګي، همداسې ده. ډېره مننه کبیر صاحب د وخت راکولو. امید کوم تاسو به د کبیر صاحب خبرې خوښې شوې وي. خپل فیډبیک کمنټ سیکشن کې ضرور شیر کړئ. تر نیکسټ پروګرام پورې ماته او زما ټیم ته اجازت راکړئ. د لوی الله په امان.